او بل وحی خفی، یو وحی مطلو او بل وحی غیر مطلو. د دې د معنی خدمت زمنګ اکثر ځنې علماء کرام حضرات هغه چې کمندنو پدې کې سهو کیږي چې هغه معنی چې دا نو تفسیر لیکلو ته وایي، معنی چې دا نو مشکلات او حل کولو ته وایي، معنی چې دا نو د قران کریم ترکیب ته وایي. د قران کریم او د حدیث معنی چې وا دا غي مغز چې قران او سنت سره راغلي دي دا غي مغز په عالم باندې خورول او هغه د خلقو عقیدو ته او عمل ته کوزول معنا دا وا. نور انوار او سامی چې وی القرآن اسم للنظم والمعنى، دا غي معنا دا یو نظم نه، نظم داغی الفاظ دی، داغی ترکیب دے، داغی صرفی ترکیب دے، داغی نحوی ترکیب دے، داغی لفظی ترجمه برابر اول دی. دا ټول لفظ دے، دا ټول لفظ دے. معنا دا دا چې اقا غی کی جسدی چې کم نه منلو دی هغه او منل شي، او چې کوم د عمل کولو دی هغه په عمل کې راوستل شي. دا مطلب دی چې قرآن نظم او د معنا نوم دی. زمونږ په کتابونو کې په مدرسو کې ځینې کتابونه زمونږ داسې دي چې هغې باندې موږ عمل نه کوو، هغه صرف او صرف د نظم او د لفظ کتابونه دي. لکه مقامات شو، که په مقامات تی عمل شروع کنو خوزان لیو یو ٹک ٹاک تنو او پورا ڈرامہ دا رہے وازان لا، او که په سبعی دی عمل شروع کو نو بیا با کم پلازی قفانت کی من ذکرہ سر بسکے کم طالب ادری دل دے او بار ادری دل دے وغا جڑلی دی چی قفانت کی من ذکرہ حبیبی و منزلی اغی پا اغی عمل نکی خدا اغی لفظ ٹی کولی پاگی کے منگ لفظی معنی کو، پاگی کی صیغه راو باسو، پاگی کی باب راو باسو، پاگی کی خاصیات راو باسو، داغی طول خبر منگ حل کو. صرف او صرف نظم دے، پاگی عمل نشتا. دارنگ سکولونو کی دی سی اے ٹی کیٹ او کیٹ کی معنی بلی پدی خصوص عمل نہ کئی، انگلش دا کئی، اردوز دا کئی. اردو کی پخوائے سبق کوئی پکڑو پکڑو جانے نہ پائے قانون شکن ہے، تو چا چرتا نیلی والے چمنڈی والے چھ پکڑو پکڑو جانے نہ پائے قانون شکن ہے. خواقی کہ میں اردوز دا کولا اد املاو قرآن دا سی کتاب نہ دے چھ دینا تا املاز دا کا، دا دینا تا عربیز دا کا، دا دینا تا چھ کمدنو صرف و نحوز دا کا. قرآن کریم نظم سرد معنی کتاب دے، یعنی دک با پا عمل کی راوستل غواړي. نو د قرآن کریم دا سی خدمت چې قرآن کریم سره راغلو، قرآن کریم سره راغلو د کوم اصلاح لپاره راغلو چې د خلکو عقیده سم شي، د خلکو عمل سم شي، د خلکو اخلاق سم شي. دا غي لپاره د دې خدمت لپاره الله تعالی د امام الموحدین مولانا حسین علی نور الله مرقده هغه او داغه شاګردان منتخب کړیو چې په دې دور کې هغه خدمت د قران کریم چې د کوم د پاره قران کریم نازل شوی د الله رب العزت د شیخین او محترمینو نواغست او د هغه د شاګردانو نواغست. این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده. الله تعالی فرمایلی دی یخلق ما یشاء و یختار. پدې حسد نه دی پکار او زد نه دی پکار، دا الله تعالی پیدا کولم دا کار دی او یو کار لا خوخول او په یو کار کې لګولم دا کار دی. دا دنیا دا الله تعالی آبادی بچا باندې نو پیدا کړیوم الله دا نو څوک دی له خوخ کې چې ته چې کمندونو روډ پخوا
څوک دی لخوا کی چې ته دکان جوړ کا، څوک دی لخوا کی چې ته هسپتال جوړ کا، او څوک دی لخوا کی چې کوم مقصد له دا دنیا جوړه کړي د مقصد نوکری کی، هغه مقصد نوکری کی چې دا ټول روډونه شو کالجونه شو دا بردی خلکو خدمت کوي، کدا د مدرسو طلبا او دا د قرآن او د سنت د حقیقت خدمت کوون کی نوی. صحیح ده دا چې کوم مقصد له الله دنیا آباد کړی دا دا الله تعالی توحید لا الله تعالی دنیا آباد کړی دا، کله دې توحید خدمتگار په دنیا نوی او کله دې توحید معلمین په دنیا نوی، نو قسم په الله دې کده دې کالجونو او دې هسپتالونو لپاره الله تعالی یو سکند د دنیا آباد پاتې کی، یو سکند ولوم الله آباد نه پری. دا الله رب العزت دې نه پیدا کړی، دا الله رب العزت د توحید او سنت لپاره پیدا کړی دا او د خپل وحی د قائم کولو لپاره پیدا کړی دا. نو الله تعالی دا خدمت زمونږ د شيوخونه اغسته دی، الله تعالی دی دا هغی په مزی کی منگا منسلک لری، پلا پولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں. شیوخ کرامو اغی د سینی د زړه ویني اغا دی بوټی لور کړی دی، زمونږ استادو نه صرف خلا غواړي، اغی چې کمندونو عزتونه قربان کړی دي، ثابت قدم و رہتے تھے ہر حق کی بات پر، سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر. اغی چې کمندنو د هیڅ یو چیلنج پروا نه لرلی او اغی د الله تعالی توحید چې کمندنو بیان کړو، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے یہ پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. دا ہر طرف نہ پدی باندې حملی شوی دی، په هر طرف نه چې کمدنو سندی شوی، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. اغی چې کمدنو قربانای ورکړی دي، زمنګ نارونو صرف او صرف خلا قدر غواړي، خلا قدر غواړي، خو چې منګ او تاسو لکه څنګه چې اغی د خپل دور د قرآن او سنت تا چې کم یو چیلنجو، قرآن او سنت تا چې کم یو چیلنجو، کاغه د بدعاتو په شکلو، کاغه د رسوماتو په شکلو، کاغه د شرکیاتو په شکلو، اس یو چیلنج هغه داسې نه ده پرېښودلی چې وی خیر دی که دا وینو وي دي، خو دا یو کار په مخکې باندې بوزو. د قرآن او سنت تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړو وحی ته که قرآن او که سنتو هغې ته چې کم یو مقابله وه هغې د هغې مقابله کړې ده، د شرکیاتو رد یې کړی دی، د بدعاتو رد یې کړی دی، دارنګې ورسره د رسوماتو رد کړی دی. دا جهالتونه دا جهالتونه د هغې بنیاد جهالتو، لکه څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه مخکې جهالتو، د دور نمخ کی جہالتو دک شانتی چې په کم دور کې قرآن او سنت بیان نشي او قرآن او سنت عملی نشي او د هغې په مقابل کې سوي، نو هغه جهالت دی، هغه جهالت دی. دا نه رنګینی چې جهالت د یو خاص دور نومو، جاهلیت د یو خاص دور نومو او هغه دور تیر شو او بعد جاهلیت تیر شو، اوس د علم دور راغی، اوس د علم دور راغی او اوس تعلیم نه او پوهه ده او د نبی علیہ السلام نه مخکې چې ونو جاهلیتو. قرآن کریم د تعلیم نه هم معلومیږي، قرآن کریم صفا ویلی دی، افا حکم الجاهلیت یبغون، یو طرف ته حکم الله دی او بل طرف ته حکم الجاهلیه دی، او یبغون صيغه د مضارع ده، صيغه د مضارع ده. دا نه و چې ګینی پخوا جاهلیت او اوس جاهلیت نشته، اوس جاهلیت نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې درې کسان دي پاغی باندې د الله تعالی لعنت ته، پاغی د الله رب العزت لعنت ته. یو نبی علیہ السلام پاغی کې فرمایله دی
مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ چې د اسلام په دور کې جاهلیت لټي مبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیہ چې اسلام راغله دی او دې چې کمونو بیا جاهلیت لټي یعنی اسلام د اسلام حکمونه د اسلام نظام د اسلام قانون پر خودل داغي مقابله کې چې څه شی مواغستل شو نو هغه جاهلیت دی هغه جاهلیت دی پنننی دور کې چې کمدنو جاهلیت دی د علم په مقابله کې د وحیینو په مقابله کې د قرآن او د سنت د علم په مقابله کې جاهلیت چې کمدنو هغه نن راځي نننی جاهلیت داغی طرز لک بدل لے قرآن کریم داغی ویل کړی دی د نننی جاهلیت درې مضبوطی تیږي دي طلبه کرام ورونو لا داغی نزان خبرول پکار دي د هر دور د فتنی نزان خبرول پکاري فتنه پی جندل ګران وی او د فتنی مقابله گزاره کوي آسان وي خو پی جندل ګرانی نننی جاهلیت چې جاهلیت حدیثیه ده دا نوې جاهلیت د دې درې تیږي دي درې مضبوط اصول دي یو اصل دا دی چې دا دنیا نه او نور څه نشته دی دا لنډ ژوند دی دنه مزي غستل پکار دي لنډ ژوند دی د دینه چې کمدنو مزي غستل پکار دي مختصر ژوند دی انګلیش والوي وې دا مختصر ژوند لایف انجوای کول غواړي او زمونږه اردو والوي په مختصر زندگی سے مزہ اٹھانا ہے او پښتانو وای ما لنډ ژوند په سر تیرول غواړي د دې خبرې مقصد دا دی چې دې دنیا په سیا په بل دنیا نشته دا لنډ ژوند دی د دې نه مزه غستل پکار دي دویم هغه دا وی د نوې جاهلیت دا غي چې کومه تیګه دا اصل لې نو هغه دا دی چې هغه دا وی په انسان کې وای روح نشتا په انسان کی روح نشتا من و انسانو کو تو په انسان کی بدن او د سانه علاوه بل څه شی نشتا روح په انسان کی نشتا چې انسان کی روح نشتا نو انسان کی بدن دی نو د بدن پرانا کی بدنی تعلیم د لډیر دی نو د روح تربیت تاجت نشتا نو د روح تربیت تاجت نشتا نو وحی تاجت نشتا قرآن تاجت نشتا حدیث تاجت نشتا او دریم داوی چې دې کائنات کې سخپل اسباب دي او خپل طبيعي قوتونه دي طبيعي قوتونه دي لاس اف نیچرل قدرتی طاقتونه دي دا کارونه په خپل کیږي دا سوکای نه د دې شاته یو لاس نشتا خو مستری ډیبرای نټونه صحیح ټیټ نکړلو نو بل د گاډي نټیر څه شو واته د گاډي نټیر واته د دې شاته یو بل طاقت نشته گاډي کې سارو با چول نه وي نو چې بیا چول نه وي نو گاډه ګرم شو نو انجن یو د دې شاته یو بل لاس نشته د دې شاته یو بل لاس نشته ګرم ما بارو تلما نو بس یخ نیوا نو ګرم او یخ شوما د دې شاته یو بل لاس نشته یو بل لاس نشته مزدوری می کولا او پیسې می وګټلې نو ځان له می کور جوړ کو دا مال بل چا راکړی نه دي بل چا مال نه دي راکړی دا درې تیږي دي د الحاد جدید د نبی علیہ السلام دور کې لږ رستو دا غینه چې کم الحادو
هغه کمقل الحادو هغه ډایرکټ دا ویل چې الله نشته هغه سره شاته د ساينس پشپناهی نه و هغه سره شاته د ټیکنالوژي او د جدید تعلیم د دې پشپناهی نه و نو هغه کمقلو هغه په معمولی خبره باندې دوکه کېدل ټکه خو به غلط وي په معمولی خبرو هغه پویدل چې لږ بری او سو خبري او سره وکړي لکه امام ابو حنیفه رحم الله واقع مشهور ده د جعفر صادق رحم الله تعالی چې مختصری طریقې سره هغه چپ کړی دي کشته والا واقع ده د جعفر صادق رحم الله واقع ده نور واقعات دي د ائمه کرامو د دهریو سره د مناظرې نو په مختصر الفاظ باندې هغه غلي شوی دي خو په اوس دور کې الحاد جدید نوی الحاد ته د ساينس پشپناهی حاصله ده او د جدید تعلیم پشپناهی حاصله ده هغه چې کمندنو ځان تډیر زم وي هغه په خپل علم ډیر مطمئن دي قران کریم ویل دي وفرحوا بما عندهم من العلم چې هغه سره کم تعلیم نه پاغي باندې هغه ډیر مطمئن دي هغه بدني تعلیم هغه زمینی او سفلی تعلیم پاغي باندې هغه مطمئن دي دا هغه د ادري اصول قران کریم ویلي دي سورۃ جاسیہ کې وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنيا او وای دی چې ما هي الا حیاتنا الدنيا بس زمون صرف دا لن ژوند دی د دې نه پلا نور سنشتہ دی د دې عقیدې مطلب دا دی چې دا انسان چا د صدپاره پیدا کړ نه دی بلکې دا انسان د دې ځمکې خود پیداوار دی دا بس راختل دی دا د ډاروین نظریه ده چې انسان چې کمندونو یو پخپل دی دنیا ته راغلی و دې چې کمندونو چا صدپاره نه پیدا کړي اوس قرآنی نظریه او د دې نظریه تصادم دی قرآن کریم وی انی جاعل فی الارض خلیفہ اوسی وسرا در او یستل مونږ وایو چې انسان شروع د آدم علیه السلام نشوي ده انسان شروع آدم علیه السلام نشوي ده او د تاریخ په نهاد سره تاریخی واقعات وکتل شي د نبی علیه السلام تقریبا 1.5 زر کال شو د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام ترمنځ 600 کال دي نو 2000 کال شو د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام ترمنځ تقریبا 1.5 زر یا 2000 کال جوړیږي 4000 کال شو د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام ترمنځ زر یا 1200 کال دي 15000 کال شو د ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام ترمنځ یا 2000 کال دي یا 2.5 کال دي نو وزره ټول 8000 کال جوړیږي چې ډیر حساب کې د تاریخ چې د آدم علیه السلام نوالی تر اوسه پورې د انسان عمر چې دی نو هغه 8000 یا 2.5 کال دی دی اوس د ساينس پشپناهی حاصله کړه وایي د انسان پلار چې دی انسان نه مخکې هم انسانو د آدم نه مخکې هم وایسو انسانو نیاندرتال هغه به د دې نیکۍ چتنو نیاندرتالو او هغه چې کمدنو وای په یورپ کې 85,000 سال مخکې اډوکي موندل شوي دي د یو قول مطابق 1 کروڑ کال مخکې چې کمدنو اډوکي موندل شوي دي او کاربن ټیسټ چې دی هغه چې کمدنو د اډوکو نه ټیسټ کړی دی چانه دا اډوکو نه ټیسټ کړی دی چې دا انسان چې کمدنو دا ډېر پخوانی دی دا د اډوکو ټیسټ کړی دی نو چرته د غوی اډوکي او د برابر شوي دي صدا غویان بو چرتا کده انسان په شکل زناور ونه وبا خو چې کم انسان الله خلافت ل پیدا کړی دی نو د اغي نیک آدم علیه السلام دی دا اغي آدم علیه السلام دی کاربن ټیسټ لاس شه دی او بل څه شه دی
خدا د هغه یو نظریه ده چې انسان چې کمدنو ډیر پخوانی دی او دا قدیم نه او دا ختمیږي هم نه، نو دا انسانیت او دا دنیا نه ختمیږي. چې منګه چرته مرقات کې وایو کنه چې متغیر دی، کل متغیر څه دی؟ حادث دی. دا سر د پاره نه دی کې لویه مسله پرته ده چې دا متغیر دی. دا فنونو کې دا منطق باندې موږ سم پوهیږو نه، اسې اورو لغونته کې کنه چې دی پس دغه باندې پوه شندې کې هر یو د دې جوابونه دي، د دې جوابونه دي. نو دا غي دا نظریه وا چې د عالم د پخوانه دی مسبوق بالماده دی، او بچ مسبوق بالماده مستغنی عن المؤثر، او عالم مستغنی عن المؤثر دی. ای سجتو ای عالم نشته. دا یو نظریه ده او اوس وخت کې د ساينس د دې تایید کوي، د دې تایید کوي د قران او سنت او عقلی رڼا کې د دې فتنې نه ځان خبرول دا ضروری دي. دا د هغې اوله نظریه وه چې قرآن هغې وایي بس دا لنډ ژوند دی او بس خبره ختم نه. کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا. دا خو چې کمدنو نورې خبرې پاتې دي، دی نه قیامت مني، نه برزخ مني، نه راروان حالات مني. ما هي الا حیاتنا الدنیا، بس د دې نه مزې اخیستل غواړي. دویمه نظریه دا ده چې نموت و نحیا، من خپل مرو او خپل ژوندي کیږو. نموت و نحیا، من مرو او منګه ژوندي کیږو. من کې یو خارجي سیز نشته چې هغه څوک زمونږ نه واخلي نو موږ مړه شو، او چې څوک یې راکې واچوي نو موږ څه شو؟ ژوندي شو. خو طبیعي طور زمونږ اعضا یا نور کار کول نشي نو مفلوج شي، ختم شي. بس هغه شرقایت کې یو اجل طبیعي دی، بل اجل اخترامي دی. اجل خدایي پکې نه مني. فلاسفه چې کمدنو اجل طبیعي وایي بس اجل طبیعي دا دی چې قدرتي طور د انسان د اندامونه نور کار نشي کولی، نو بس په خپل څه شي؟ مړ شي. بس د بدن نور سا جوړولی نشي، نور ساوی جوړولی نشي، نو مړ شي. او یا کچرته کې گاډه پی واوړید نو اجل اخترامی، بس ناڅاپي کې یو حادثه راشي او د اندامونه فیل شي او هډې پیل شي. بس دا نه وایي چې یو ذات دی چې د هغه چې کمدنو په دې بدن باندې طاقت دی او په دې کې یو روح دی او دا روح د انسان نه چې کمدنو اخیستل کېږي. اصل انسان چې دی نو دا روح دی، دا بدن خو د هغه سورلي ده، دا بدن هغه سورلي ده. خطیب صاحب چې کمدنو په مثنوي کې ډېر مزیدار وایي دا و چې کمدنو د انسان د اصل انسان سورلي ده، دا مرکب دی. اصل انسان چې دا خو روح دی. دی وی منگ وی هغه په سټسکوپ میټسکوپ چټسکوپ خوردبین موردبین په دې باندې وی منگ پکې پیدا نکو، په دې پکې منگ پیدا نکو. د موسی علیہ السلام په همسا کې مار ښکارېدو، د عیسی علیہ السلام په چوف کې پای کې څه نسخه ښکارېده و پکې څه د قرآن کریم کې، د قرآن کریم په دې الفاظو کې د شاعرانه او مصنفانه انداز شته نشته دی. دا ولې زورور دي؟ ځکه په دې کې د عالم امر طاقت ته پکې. مولانا رومی ویلیو 100,000 دفتر اشعار بود، پیش حرفی امی اشعار بود. 100,000 نیزهی فرعون را بشکست موسی بیک عصا. 100,000 طب جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. پلکونو باندې د دې عالم سيزونو خود عالم امر سیستټینګ نشو. عالم امر هغه جدا عالم نه. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. روح د عالم امر نه راغله دي. هر دې دنیا سیز نه ده چې په سټسکوپ باندې معلوم شي او یا په خوردبین باندې معلوم شي.
په انسان کې روح ته دی د روح نه انکار کوي نو چې د روح نه انکار کوي نو د روح د تعلیم نه هم څه کوي انکار کوي نو د روح تعلیم نبوت وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من عباده نزل به الروح الامین دا د عالم امر سیز دی دا ردی دنیا سیز نو د دینه چې کم دنو انکار کوي د نبوت نه د وحی نه نو چې انسان کی روح نشته نو د هغه تربیت نه انکار کوي د دې د ساينسدانانو او د جدید فلسفیانو د دې امامانو ویلي دي د دې چې کم پروفیسوران لیکچرران ني وای د کله نه چې مونږ د وحی نه انکار وکړو د کله نه چې مونږ د وحی نه سوکو انکار وکړو نو د هغه رزنه مونږ په معاشره کې د انسانیت د لیدو نه محروم یو دا د اقرار دی باقاعده چې دنیا کې مونږ سونه لیدو انسان از شکل شته خو انسان پکې وای نشته وی د وحی نه چې مونږ کله نه انکار کړی دی او د وحی تعلیم مونږ پرې ښودلی دی نو مونږ د انسانیت نه محروم شو زناور دي انسانان نشته دی انسانیت ختم دی نو دا د هغې دویمه خبره وه چې دې وجه نه د حقیقت د انسان نه ځان خبرول څه دي پکار حقیقت د انسان نه په دې باندې شاه ولی الله رحمه الله تعالی فلسفي بحث کړی دی فلسفي بحث په حقیقت د انسان باندې چې دا انسان د دې عامو ځناورو نه بدل دی د عامو مخلوقاتو نه بالکل څه دی درېمه نظریه د هغې دا وه چې وما یهلکنا الا الدهر دا دې زمانه کې د طبیعیاتو کې خپل خصوصیات پراته دي او قدرتی دا کار کیږي چې تا کچا ساينس ویلی او سکول ته تللی کنه ډاکټر صاحب ناسته ادب سره به خبره کو کچا چې کمندنو ساينس ویلوي ساينس ویلوي نو دای چې خبره کوي نو څنګه کوي تاسو ته وکړئ دی اوس وای د سمندر نه بخارات اوچت شي صحیح ده بخارات څه شي اوچت شي نه هغه چې کمدنو بر اسمان ته لاړ شي د هغې نه وریځ جوړه شي هوا یو طرف ته یوسي بیا هغه وریځ هلته درنه شي نه هغه نور برداشت د اوبو کولی نشي نو د هغې نه اوبه په کته راشي دې کې تاسو ته الله ولیدو پکې دا چې لازمي صیغې چې لازمي صیغې دی ورته فیس سټرکچر وایي دا لازمي صیغې په ساينس کې استعمالیږي پای کې الله نشته قرآن څنګه وایي الله الذي ارسل الرياح فکر دی الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها قرآن کریم وی هو اضحك وابكى وامات واحيا خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى هو أغنى وأقنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى اشتكي دی سوی وی دا غي ژوندۍ حالات کې لګ دغه نو وی لګ دغه پکې راغی نو جو دغه شو خبره پونه شو جوړي لا وی غي ژوند اسباب برابرتیا نه شوي نو بعد څه شو تبا شو مو سليمان عليه السلام وی چې کم دنو څه چلو کو هغه وی په تخت کې بادبانان څه کړو
لګولیو داغه سره ټیکنالوژي وه نو د ټیکنالوژۍ د وجې سالوته و تخلوته و د ټیکنالوژۍ زویه چې د ټیکنالوژۍ د وجې ستا غنه نه لوزي نو د سلیمان د دې دعا څه مطلب دی چې رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بیا خو جیاستو ملوزه و هغه ملوزولی و د معجزاتو نه انکار کوي او هغه بوزي طبیعي اسباب ولا طبیعي څه شي لا اسباب ولا وی دی لاس اف نیچرل دا په کائنات کې قدرتي اسباب دي سورته کاف د دې جوابونه کړی دي کنه یاد دي ته کنه سورته کاف په دغه کې د خدای بندگانو دهریت پرد کړي کنه هغه چې کمنو د سورته کاف د دې جوابونه کړی دي چې خضر علیہ السلام تخته او یستلا تخته او یستلا نو چې تخته او یستلا نو پاغي کې وای شاته یو اصلاسو وګنو الکه مړکو شاته پکې صفایدا وا دیوال وو شاته پکې سو فاردنا فاراد ربك ما فعلته عن امري ما فعلت عن امري اسلامی نظریه دادا چې د هر حادثه شاته د یو محدث لاس ته خود دنیا کې قانون دی دنیا دار الاسباب دی سنت الله شاول الله حجت الله کې باب قائم کړی دی سنت الله قانون د الله دی دنیا کې د موعد او د موعد له د دې الله رب العزت چې کوم دنو قانون جوړ کړی دی چې دی دنیا کې الله سکی نو په اسباب باندې کوي چې اولاد ورکی نو د نر او د ماده د میلاپ نه سکی ورکی ګینی بغیر د مور پلار نیم پیدا کړی دی بغیر د مور هم پیدا کړی دی بغیر د پلار نیم پیدا چې سوځول کینو په اوریو کې ګینی نو اورشته او سوځول نشته چې ډوبول کینو په اوبو یې کوي ګینی بغیر په اوبو کې به یو ډوب شوی با نه چې مرینو په زارو شي مرشي ګینی په زاري خړل دی او ژوند دی دا الله رب العزت خی دا سنت الله دی د سنت الله نه جوړ کړل اسباب مؤثر به ذات وګڼل دا غینه الہاد راووتو او دا الله رب العزت د وجود نه انکار وکړو ابو الحسن خرقانی رحم الله تعالی وی نطفه گوید که او موجود نیست نطفه گوید که او موجود نیست بودرا نابود و گوید بوده نیست د ساس کی نه پیدا وی چې الله نشته په خپل نشته او د نشه کمنو د شته ذات په باره کې وی چې غشتو نشته وما يهلكنا الا الدهر دا وهمیات کی قران وی د دې سره مالهم بذلك من علم انهم الا يظنون دای ګمان پس سری اس خیالات پس روان ني دي کی اس حقیقت نشته خو هغه نن یو پلان داو کو چې د اسلامی تعلیم مقابله کې هغه تعلیم راوېستو داغي تعلیم د وجه نه مسلمان د اسلامی تعلیم نه محروم کو د قران نه محروم شو د حدیثو نه شو محروم شو قران کریم زده کول په دې ځان پوهه کول د هر مسلمان ذمہواری و دا نه د عالم و نه یوازې د طالب و دا د هر مسلمان ذمہواری و شاه ولی الله رحم الله د فتح الرحمن په مقدمه کې لیکلی دي چې زما د فتح الرحمن د لفظي ترجمه هر نوجوان له یادول پکار دي په یاد یادول پکار دي وی د دې لپاره چې د مضغوط اول قران لاړ شي کله په ژوند کې هر ځای ته ځي چې څوک د خپل دین نه اړولې نشي نن مسلمان له قران په ناظره نه ورځي نو ترجمه خلالوي خبره ځان پوهه کول نشته داغه د وجنه په زمون په معاشره کې په مسلمانانو کې په نوجوانانو کې الحاد په تیزه سره روان دي د مخکې د الله رب العزت نه خلق د شرک د وجنه اړېدل اوس د شرک سره سره الحاد دی سیاسی شرک فی الحاکمیت هغه په ټوله دنیا جمهوریت کې گرفتار دي او بل طرف ته په الہاد کې خلک ټول گرفتار دي اکثری سکولیان او کالجیان هغه په الہاد کې گرفتار دي د 2010 د سروے مطابق 2010 د سروے مطابق
په دنیا کې د ټولو نه زیات د مذهب په اعتبار سره عیسایان دي 2.60 کروڑ دا عیسایان دي. دویم نمبر ورپسې مسلمانان دي 1.20 کروڑ دا مسلمانان دي. اوس دریم نمبر ورپسې سوال لې چې مذهب په اعتبار سره دریم نمبر څوک دي؟ دریم نمبر څوک دي؟ نو څوک به وایي چې هندوان دي، څوک به وایي سیکان دي، بلا شی دي که نه. د مسلمانانو کې ګورې شیعهګان او بریلیان دا ټول حساب دي او که نه دا د چاڼ شوي نه چې ځان چې والې بیا خو ډېر لږ دي. خو لکه د هر څه کاش کدو کرلا کوړې مارزدین ډوم کرلا شوم شغال ټول پکې چې حساب دي. دا ټول چې پکې حساب کې نو 1.10-20 کروڑ دي. دې پسې دریم نمبر المیه ده، دردناکه خبره چې په دنیا کې دریم نمبر الحاد دی. 1.10 کروڑ خلق دا ملحدین دي. دا 2010 د سروے مطابق 1.10 کروڑ خلق دا مسلمان دغه دي ملحدین دي. عجب خبره په د فیسبوک په پاڼه او د نیټ او د میډیا په پاڼه باندې 39 پیجونه 39 پاڼې دا د الحاد دپاره خدمت کوي. د دې په مقابله کې چې د دې جوابونه کوي نو هغه صرف 2 پاڼې دي، صرف 2 پاڼې دي چې د دې چې کمدنو جوابونه کوي. د هغې ته میدان کولاو دی، هغې په کالجونو کې د دې تعلیم شروع دی، لګیا دي او هغې چې کمدنو د اسلام نظریات ختموي، عقاید د اسلام چې کمدنو ختموي، نوی نوی مجتهدین راوباسي، نوی نوی مجتهدین راوباسي، اسلام چې کمدنو هغې ختموي. ورونو دا چیلنجونه نن منګ او تاسو ته دي. زمونږ شیوخ کرامو د خپل وخت د هر چیلنج جواب کړی دی. زمونږ ذمواري هغه د خپل دور د چیلنجونو جواب دی. د هغې دپاره مضبوط علم کول، مضبوط علم کول، تعمق او تبحر علمی لیتفقهوا فی الدین. که د فنونو دی، که هغه چې کمدنو د حدیثو دی، که د قرآن دی، فلسفه دی، په صحیح طریقې سره د دین صحیح علم حاصلول. لیتفقهوا دا مطلب دی. والراسخون فی العلم لا ينتقص غربه او عزم مصمم سره د هغې خدمت کول. الله تعالی دې موږ ټولو له توفیق راکړي. د اشتباه ادب یې معافي غواړم.